د بېنظیر د روپو لپاره چې کومو کسانو رجسټریشن کړی دی هغه نوي کسان دي او که زاړه کسان دي ځکه زړو کسانو ته د دوباره اندراج دپاره میسج راغلی دی په دې کې ځینې داسې نوي کسان دي چې هغو رجسټریشن کړی دی او هغه وایي تر اوسه پورې موږ ته 1 روپۍ نه ده میلاو شوې او موږ ته دا پته نه لګي چې موږ ته به دا روپۍ میلاویږي که نه میلاویږي په دې کې ځینې زاړه کسان دي چې د ډېر وخت نه دا روپۍ اخلي او هغو ته هم د دوباره اندراج دپاره میسج راغلی او هغو رجسټریشن کړی دی او دې ځل چې کومې روپۍ شروع شوي دي نو دا ورته هم میلاو شي خو دا ویډیو د هغو لپاره لازم ده چې هغه هم پوره وګوري بل لا دا ویډیو معلوماتي او د غریبانو دپاره نو تاسو دا ویډیو رالی دا مخکې شیر کوئ چې نورو کسانو ته رسي بل دا د لایک شیر چې دی دا پرېږدئ نو دا د ویډیو له چې دی دا لازم ورکوئ نو په دې کې ځینې زاړه کسان دي چې د ډېر وخت نه دا روپۍ اخلي او هغو ته د دوباره اندراج دپاره میسج راغلی دی نو په دې کې ځینې کسانو چې دی دوباره اندراج نه دی کړی نو کومو کسانو چې دوباره اندراج نه دی کړی نو په هغې کې خو له ځینې کسانو روپۍ بندې شوي دي خو ځینې داسې کسان دي چې هغو ته د دوباره اندراج دپاره میسج راغلی دی او دې ځل چې کم قسط شروع شوی دی 13,500 روپۍ نو دا روپۍ هغو راغستې دي نو که کومو کسانو دا روپۍ راغستې او هغو دوباره اندراج نه یې کړی نو په راتلونکي وخت کې چې دی هغو ته به دا قسط چې دی دا بیا نه میلاویږي لکه په راتلونکي وخت کې کمې روپۍ شروع کېږي نو تاسو ته به دغه روپۍ چې دي دا به نه میلاویږي دغه شانتې په دې کې ځینې زاړه کسان دي هغو هم دوباره اندراج کړی میسج ورته راغلی او دوباره اندراج یې کړی دی نو په دې کې ځینې کسان دي چې هغه وتلي دي هغو ته هغه روپۍ نه دي میلاو شوي خو ځینې ته اوس هم دا قسط چې دی دا میلاو شو نو دا به هم د هغو اخرنی قسط او په راتلونکي وخت کې چې دی هغو ته به دا روپۍ نه میلاویږي ځکه چې د هغه کسانو سکور به د 32 نه په پورته ختلی د کومو کسانو چې سکور د 32 نه په پورته ختلی نو هغو ته په راتلونکي وخت کې دا روپۍ نه میلاویږي ځکه چې د کومو کسانو 3 کاله پوره کېږي نو هغو ته میسج راځي دا میسج نن هم تاسو ته راتلی شي سبا هم راتلی شي او بله ورځ هم تاسو ته راتلی شي کله ستاسو 3 کاله پوره شي نو تاسو ته د دوباره اندراج دپاره میسج راځي نو تاسو به هغه دوباره اندراج کوئ دا دوباره اندراج د دې لپاره کوي چې ستاسو مالي حیثیت برابر شي نو تاسو به د دې پروګرام نه وکاږئ او که تاسو په زوړ حال باندې یا باندې غریبي زیاده راغلی نو بیا به دا روپۍ چې دي دا به تاسو ته میلاویږي نو د دغې لپاره دا دوباره اندراجي په دې کې ځینې نوي کسان دي نوي کسان دي اکثر هغه دا کوي چې هغو د خپلو پیسو معلومات نه دی کړی او بار بار موږ ته دا کمنټس کوي وایي زموږ کالو شو 2 کالو شو تر اوسه پورې موږ ته روپۍ میلاو نه شوې او موږ رجسټریشن کړی دی کال 2 کاله مخکې موږ رجسټریشن کړی خو موږ ته روپۍ میلاو نه شوې نو که تاسو کتلي زموږ په ملک کې چې کومې روپۍ ورکړی کېږي د حکومت د طرفه نو هغه د چا کور ته نه راوړی کېږي په هغې پسې به لازم تاسو ذلیله کېږئ لکه په لیڼونو کې به ولاړئ او په غارمو باندې به ورته ناستئ قسمه قسم مشکلې چې دي هغه به تاسو ته جوړېږي نو کم کسان چې دا وګوري نو د هغې د وجې نه به دې لیڼونو کې نه کښېني لکه خپلې زنانه هم نه لېږي او هغه وایي دا به بېعزتۍ باندې میلاویږي لکه قسمه قسم خبرې کوي نو د دې د وجې نه هغه وایي موږ ته روپۍ میلاو نه شوې نو ته به لازم به دغې لیڼونو کې کښېنې دغې ګرمۍ ته به ځان ټینګې او که ته ورته بېعزتۍ خو پکې نه خو زنانې په لین کې ناست دي بهر ناست دي نو کمې کسان چې دغه ځګي کې ناست دي هغو ته دا روپۍ میلاویږي چې تاسو نه کښېنئ نو تاسو ته دغه روپۍ چې دی نشي میلاوېدلی او نه ستاسو کور ته دغه روپۍ څوک راوړي نو لاړ شئ کومو کسانو چې رجسټریشن کړی دی هغه د خپل معلومات وکړي کېدای شي د هغو په تېر شوي قسط کې هم روپۍ راغلي خو تاسو د خپلو روپو چې دی معلومات نه یې کړی نو لاړ شئ هغه دفتر ته په دفتر کې معلومات وکړئ کوم ځای کې چې روپۍ میلاویږي هلته معلومات وکړئ نو تاسو ته به دغه روپۍ چې دي دا میلاو شي خو کومو کسانو ته چې د دوباره اندراج دپاره میسج راغلی نو هغو له دا پکار دی چې هغه دوباره اندراج چې دی دا لازم وکړي